ژوند امام طحاوی رحمت الله علیه په مسله مذکوره مختلف فيه چې په عقل د ما مست النار باندې او دس واجبېږي کنه نقض راځي کنه په د جمهور مذهب دا و چې نه نقض راځي او نه او دس واجبېږي. لہذا دو دلائل مخکې تیر اوس د جمهور صحابه کرام یو دریم نمبر دلیل راوړي. دا دریم دلیل د اتو صحابه کرامو نه نقل ده په 1400 سندونو باندې. امام طحاوی رحمت الله علیه د اتو صحابه کرام فتوی او عمل نقل کوي. فتوی او عمل چې ټول فتوی ورکړي په عدم نقض او عدم وجوب الوضو باندې. عمل کړی ده په عدم نقض څنګه وخه خوړلې ده او داسې نه ده کړی. عمل چاته نه استفتاء کړی ده چې په عقل د ما مست النار وخه یا دیوخ یا بله یا نور څه او داس ماتېږي نه فتوا شوه. نو د اتو صحابو فتوی او عمل به راوړي په دوه خبرو به دلالت کوي. خبره یوه ده تعبیرونه دوه دي. هلکه عدم نقص او دس دي په مست النار چې ولې خوړه ماتېږي نه او که نه یې واجب کېږي نه. نو دا اوس بیانوي. شابه دریم دلیل لره. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر الى اخره عن جابر رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر الى اخره عن جابر رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر الى اخره عن جابر رضي الله عنه وحدثنا يونس قال وحدثنا يونس الى اخره عن جابر رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر الى اخره عن جابر رضي الله عنه قال اكل مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضا. ور ابو بکر عمل راو. ابو بکر صدیق سره یو ځای من غوښه روټۍ وخوړه مونځ مو کو داسې ونه. ما درته یو خبره کړې ده چاته یاده ده وته به اوچته کښېني. هغه خبره دا و تاسو یې نه یادوئ. آفت العلم النسیان. د علم لوی آفت او شړک چې په علم راځي هغه هېرولي. بچې د خبره هېره کړه نو کیسه خرابه. ما درته د ابن بطال یو قول راوړم. هغه ډېر عظیم محدث ته. هغه وی ابوبکر د اسمان نه پرېوتل غورځېدل خوښوي خو د آقا په یو عمل سنت باندې عمل پرېښودل نه خوښوي. خیال دی ده. نو که چېرته په عقل د محمد ست النار او دس واجبېدی نو ابوبکر به پرېښی وی. سوال نه پیدا کېږي. وفي حديث عبد الله بن محمد خاصا وكلا مع عمر خبزا ولحما ثم قام الى الصلاه ولم يمس معا. ودي کته عمر فاروق خلیفہ ثانی ده. ولم يمس معا نه او دس شرعي وک او نه او دس عرفي د سره یو بو تلاسم نه ده وروړل. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم مثله. وبه قال حدثنا يونس الى اخره انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره قال لي سليمان بن هشام ان هذا لا يدعنا يعني الزهري ان ناكل شيئا. يعني دا ورته وی سليمان بن هشام وی دا نه دا زهري ته اشاره وکړه ابن شهاب ته وی دا ما نه پریدي ان ناكل شيء چې څه خوراک وکما الا امرنا. زهري ما ته حکم کوي انا توزع مې چې وسودسو وی دا مې نه پریدي جی. فقلت نو ما ورته وویل سو وی قتاده سألت عنه سعید بن المسیب. سلیمان ما ورته ویل ګوره قتاده وی قتاده وی ما ورته ویل سلیمان ته چې ما سعید ابن مسیب نه تپوس کړی ده چې دا عقل د ما مست النار باندې اودس ماتېږي یا واجبېږي. فقال اذا اکلته فهو طیب. چې یو شی دی وخوړو نو دا پاک حلال مما دخله ده لیس علیک فیه وضو په دې کې اودس نشته. فاذا خرج
او چې کله خارج شي د مخرج معتاد نه نو خروج د نجس ده فهو خبيث نجس ده عليك فيه الوضوء دا نجس خارج معتاد ده د مخرج معتاد نه روز پتا باندې او داس واجب فتوی ته یو کته د سعید ابن مسیب الله فقال ما اراكم الا قد اختلفتما فهل بالبلد من احد وای ما ورته ویل چې یاره زما خیال د چې د زهري او د سليمان په دې مسله کې اختلاف ده چې په عقل د محمد ستنار او د واجبېږي کنه آیا په دې شهر کې یو لوی عالم شته کنه ماوي او قربان شته اقدم رجل فی جزیره العرب یو سړی جزیره العرب ته راغلی ده ماوي څوک د وی عطا بن ابي رباح چې 200 صحابه لیدلې دي وی ورشي غراوله منګلاړو حضرت عطوام راوست فقال نو دلته قتاده ورته وی ان هذین دا دو ګوره چې یو سليمان بن هشام ده او بل زهري ده قد اختلافا علی زما په مخ کې دوی اختلاف وکړ یو وی چې په عقل د محمد ستنار چې په اور یو شی پوښي چې او پړو د واجبېږي بل وی نه واجبېږي فما تقول حضرت تاسو څوای دا ډېر لوی سړی د تابعینو کې عطوا فقال حدثنا جابر بن عبد الله د 200 صحابه او شاګرد ثم ذكر عن ابي بکر صدیق مثلا چې موږ د ابو بکر صدیق سره رضی الله عنه هغه خوراک وکړه وخوړه مونږ یو کاو د سیوانه وګوره قطاده خپلم خبر ورته کړې و لیکن بیا ورته جوړوي عالم بنئ ویجی دلتا عطوار اغل اشتاغم دارا فتوى ورکت چنا مارتی گئے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون إلى آخره قال حدثني جابر رضي الله عنه أنه رأى أبا بكر فعل ذلك وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد إلى آخره أن ابن مسعود وعلقمة خرجا من بيت نعيم من بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة فجيء بقصعة من بيت یو کاسه راوړه د کوره چې هغه کې سری دی میده کړي ول من بيت علقمة فيها ثريد ولحم ما تشوي روټي او غوخه د یو خوړه مزمزه ابن مسعود وکړه او غوتی وینځل دي ته او د عرفي وای او ثم قام الى الصلاه او د باب اول کې چې راغلي چې فتوزو به امامت ستنا هغه د او د عرفي منع نفي اثبات نه کوي هغه مساله په او د شرعي کې ده وبه قال حدثنا ابن خزيمة إلى آخره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أتوزأ من الكلمة المنتنة أحب إلي من أن وای سړی عجیبه خلک استي غوښه وخوري د خدای نعمت بینډۍ وخوري د خدای نعمت او بیا وای چې اودس وکړه وای چې زما د خولې نه خدای مکه یو بدبودار خبره قبیحه خبره چې هغې کې معنوي بدبو وي دروغ غیبت فضولګویي یو بدبوداره کلمه چې زما د خولې نه وځي او زه اودس وکړمه دې باندې ډېر خوشحالېږم په نسبت د دې انا توزع من اللقمة الطیبه چې یو پاکه حلاله وړی زما خېټې ته لړه شو په هغې زه اودس کوم او چې د خولې نه یو بدبوداره کلمه وځي په هغې ولې اودس نه کوم دا خو پاکه مبارک حلال رزق ده مما دخله ده په دې باندې اودس نشته د دې په ځای چې د چا د خولې نه بدبوداره کلمه شریعت نه خلاف خبره وځي اودس دې وکړي معنوي بیا اودسۍ کې مبتلا ده وبه قال حدثنا يونس إلى آخره عن ربيعة بن عبد الله بن هدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ د غرمې روټۍ تعشي د زوال نه پس وی خوړه د عمر سره او بیا مونږ وکړو اودس نه ده کړی د جمهور چې کوم 15 دلایل دي او د هغې ټول را جمع کړه د فریق اول د جمهور د 15 دلایلو کې د دویم دلیل مقابله هم نشي کولی د اول او د دریم او د څلورم او د پنځم خلا پرېږده وبه قال حدثنا يونس إلى آخره عن أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم لون لاس بیا په مخ باندې راکاږه صرف او د عرفي کړه د شرعي نه ده کړه
وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن عبيد بن حنين قال رايت عثمان اوتي بسريد فاكل ثم تمزمز. سرید ګوره بار بار راځي چې خوروا کې روټۍ میده کې دا ډېر ښه کار محبوب وایي د سرید عایشې فضیلت په زنانو داسې ده لکه د سرید په عام طعام دا سریع الهضم هم ده خېټ هم نه خرابوي په معده بوج هم نه راولي لذت هم پکې ډېري د غوښې ټول خوند مزه یې اوبو کې خوروا کې پرته او سنت هم د منګې د لذت نه د سنتو په نیت به خورول. ثم غسل يده ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضا. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن ابي نوفل بن ابي عقرب الكناني قال رايت ابن عباس رضي الله عنه اكل خبزا رقيقا ولحما ثم سار رقيقا ده ویدلته حضرت ابن عباس د سرو سپینو اوړو دا چپاتی نری روټۍ وخوړه د غوښې سره حتی سال الودک چې د خوروا هغه غوړ وبهېدل د ده په ګوتو باندې فغسل یده لاس ووینځه مړونده پورې وصل المغرب په خوراک کې د درې خبرو ډېر خیال ساتي. کتاب الاطعمه خو تاسو مشکات کې ویل لقمان حکیم وی ما د څلورو زرو انبیاو سره ملاقاتونه شوي 2000 مې شاګردان 2000 استادان ټولو نه مې لس خبرې یادې کړې یوه په لسو کې دا چې خوراک کوې نو په خېټه او معده او په لاسو نظر سات دا بعضې خلک دومره غټن وړی کوي چې بیا یې په دیکو باندې خوله کې نه باسي دا د سنتو خلاف د شریعت خلاف بل چې نوړی کوي تر دقه ځایه پورې دا ټول لاس په نوړی ډک دام د سنتو نه خلاف خوروا چې خوري نو دا غوړې تر رسغینو پورې راورسي دام د شریعت خلاف حضور به په درې ګوتو د ګوتو په سرونو وړه نوړی کول وړی وړه پکار خوراک د خپل مخ نه پکار نظر په خلو په وړی او په معده پکار نو د ابن عباس رضی الله عنه خوروا وړه هغه په دې ګوتو باندې راغله همدغه وجه ده چې برکت الطعام فی غسل الیدین قبله و بعده د روټۍ برکت دا ده چې د خوراک نه مخکې لاسونه مړوندونو پورې وینځه او د خوراک نه پسم اکثرا زمونږ دا بعضې وروڼه دا کار نه کوي چې ورته وایي لاس ووینځوئ لاسونه مې پاک دي هلکه جون جولای او بیا پشکال شروع ده او خاموشه خوله دې په بدن روانه ده سپېږمو مبارکو کې د ګوتې وهې او د هغې باوجود د لاسونه پاک چې زه ما ته دا خپل ځان معلوم ده زه اوس د اودس نه راوځم اودس وکړمه یا کټ کې ناست یم اودس وکړمه او 15 منټه پس روټۍ راوړي لاسونه مې لامده وي بیا چې لاس ونه وینځم روټۍ نه وم یو خادم نه زما تپوس وکړي خلکو روټۍ خوړلي اله شیخ صاحب ته لوټه چلم چې راوړئ شته نشته خلک خلاص هم شي زه ورسره پاڅم روټۍ پرېږدم نه خورم چې لاس ونه وینځم او یو به صاحب ټوله ورځ به خولې هم پاکې کړي بدن به هم ګرولي پوزه به هم پې پاکه کړي وي زما لاسونه پاک دي دا روټۍ بې برکته شي د دې روټۍ د پاسه دته خدای توفیق د عبادت نه ورکوي د عبادت په خوند مزه نه پرېږي کارونه د سنتو برابر کوي خلاف مه کوئ. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله عنهما اوتي بجفنه من ذليل ولحم عند العصر فاكل منها فاوتي بماء فغسل اطراف اصابعه ثم صلى ولم يتوضا. او بیا یې مونځ وکړه او اودس ونه کړ. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة إلى آخره عن سعيد بن جبير قال دخل قوم على ابن عباس رضي الله عنهما فأطعمهم طعاما ثم صلى بهم على تنفسة او یو پوزکی پروت و په هغې ناستو روټۍ مو خوړه او بیا یې په همغې باندې لمونځ مو کړه. فوضعوا عليها وجوههم وجباههم وما توزعوا. پنفسه پوزکی ته م وایي زړه عربۍ کې او د پلسټک درۍ ته م وایي
به قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن ابيه قال قال ابن عمر لابي هريره رضي الله عنه ما تقول في الاذن مما غيرت النار. ده ورسره مناظره کوله وی سه په مما غیرت النار کې تاسو څه فتوا ده؟ قال توزع منها چې کوم شی په اور ګرم شي بدل شي پوښ شي او داس بکوي نو دی ورته وی فما تقول في الدهن بیا تاسو څه خیال ده چې یو سړی تیل ګرم کی بدن په باندې غوړ کی والماء المسخن يتوزع منه او په ګرم اوبو باندې او داسو کې د متعلق هم څه خیال ده؟ فقال انت رجل من قريش مړه ته قریشي سړی وانا رجل من دوس او زه په یمن کې د دوس قبیلې ساده سړی منګه دوسیان په ساده‌توب کې مشهور یو تاسو قریش په بحثونو جګړو کې خو مشهور یې. فقال يا ابا هريره ابن عمر ورسره ټوکه وکړه و ابو هريره لعلك تلتجو کېدای شي چې تا پناه ویوړه استدلال دیونی په دغه آیات باندې چې خدای زمونږ د قریشو متعلق فرمایي بل هم قوم خصمون بلکې دا قریش یو قوم د جګړالو جګړې کوي باسونه ډېر کوي ویاو کنه تاسو باره خبره کې چون چرا کوي او موږ چې یو خبره دی الله د نبی مخې ته راشي بيتون بيتشرى منول. وبه قال حدثنا روح بن الفرج الى اخره عن مجاهد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تتوزأ من شيء تأكله. شيء وخي ده حلال ده ودس مكوال. وبه قال حدثنا ابن حزيمة الى اخره عن ابي امامة رضي الله عنه انه اكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوزأ وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. او دس خو فما خرج ماتيږي فما دخل باندې نه ماتيږي. ابو جعفر و امام طیفه هؤلاء الجله دغه اته جلیل القدر صحابه له صحابه د نبی پاک نه چې په خپل عمل یې ثابت کړه په فتوا یې ثابت کړه لا يرونه د فتوا نه دی ورکړي چې په عقل د ما غیرت النار باندې او دسمتي لہذا د جمهور مذهب او مسلک ثابت شو د او دس عرفي نفي نه ده شوی نه وجود بلکې دا مستحب ده او دس شرعي نه ماتيږي نه واجبي. اللهم صل على محمد انا كنا افهم درو بلو کده ها دیم نه افهم یو نه